کوم کسان چې د بېنظیري کفالت پروګرام روپۍ راخلي او هغه آنلاین خپل سټیټس چیک کړی په هغې کې ورته 10,500 روپۍ لیکلي او دی هلته لاړ شي دی وایي چې موږ ته به 10,500 روپۍ میلاویږي. نو دا کم سټیټس چې تاسو ته ښیي آنلاین نو دا چې دی دا زوړ ښیي دا لا نه دی اپډیټ شوی 8171 کوم ویبسایټ چې تاسو کولاوئ دا اپډیټ شوی نه دی چې کله دا اپډیټ شي نو دغه ځای کې او بیا تاسو ته پیسې چې دی هغه بسې واخلئ ځکه چې تاسو د ماشومانو روپۍ چې دی هغه هم د دې سره ملګري شي. بل لا کم نه چې شروع کیږي نه هغه 13,500 روپۍ دي. نو کم کسان چې نوې قسط رالي نه هغه به هغو ته 13,500 روپۍ میلاویږي او د هغې سره به ورته د ماشومانو روپۍ چې دي دا به هم میلاویږي. که تاسو د خپلو ماشومانو روپۍ نه راغستې نو د دغه سره به ستاسو د ماشومانو روپۍ هم میلاویږي. کم کسان چې 10,500 رالي لکه د اکتوبر نومبر دسمبر هغه روپۍ راخلي هغه قسط چې دی تر اوسه پورې لا نه دی میلاو شوی په ځینو علاقو کې اوس هم هغه شروع دی. نو کم کسان چې هغه روپۍ رالي نو هغو ته به 10,500 روپۍ دغه میلاویږي او ورسره به ورته د ماشومانو روپۍ چې دي دا به ورسره هم میلاویږي. دغه شان د کم کسان چې اوس نوې قسط رالي نو هغو ته به 13,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو د ویبسایټ په هغې پیسو پسې چې دی په هغې پسې به نه ځئ ځکه چې هغه تاسو ته زوړ اپډیټ چې دی هغه تاسو ته ښیي او نوی هغه اپډیټ شوی لا نه دی. نو چې ځئ نو د پیسو رسید چې دی دا لازم راخلئ چې تاسو ته پته لګي چې ستاسو په اکاونټ کې څو روپۍ دي او تاسو ته څو روپۍ میلاو شوي.